زمونږ په دې ملکونو کې دا جهالت ته وګوري، دا حماقت د خلکو وګوري، قسم بالله چې حیران بشو ته. تیر ورځ ما یو ویډیو کتله، په هغه کې یو پیر صاحب ناست دی او د هغې سره خلک راځي او دا پیر صاحب ولسې په سر لاس راکاږي، یا داسې نور په بېشماره پیراني ځینې داسې په قطار کې ورته خلک ولاړي په قطار کې د دې دپاره چې د هغې لاسونه ښکل کړي. او دا صرف د پنجاب دې ځایونو کې نه دي، بلکې تاسو وګورئ په دې خیبر پښتونخوا کې هم داسې ځایونه شته دی، د چارسده کې ځینې داسې ځایونه دي په خپله باندې دا پلانکی پیر دی، دا پلانکی پیر دی، دا په بونیر کې پیر دی. دغه شانتې ځینې د افغانستان په علاقو کې د دې پښتنو په دې ټولو علاقو کې د پیر پرستي دا داسې په عروج باندې روانه ده. او بیا د پنجاب کې خو ځینې داسې د هغې ته شلوار شاه بابا او پلانکی او پلانکی پلانکی دا نومونه پېښو دي. نو زمونږ جهالت دا دی چې دغې ته زنانه ورځي، دغه شانتې نارینه ورته ورځي او هغې ته روپۍ هم ورکوي او ځان له په روپو باندې هغه ګناه مخلي. نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو سړی دی او هغه په دین کې داسې کار وکړو چې ما لیس علیه امرنا، په هغه باندې زموږ امر نشته، زموږ حکم پرې نشته، دغه مردود دی. بیا ولې خلک دغه مردود کار پسې روان شوي دي؟ که کله تا ته کم تکلیف وي په خپله باندې په کور کې خپل بچیان دم که، خپل ځان دم که، ولې دغلته ته